گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تحفظ ختم نبوت کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اس کا اندازہ آپ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے کر سکتے ہیں. 26 اگست 1932 کو یوم جمعۃ المبارک تھا. جامع مسجد الصادق بہاولپور میں آپ کو جمعہ کی نماز ادا فرمانا تھی. مسجد کے اندر بیٹھنے کی کھڑا ہونے کی جگہ نہ تھی. اتنے مسلمان نمازی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان سننے اور اس کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. وہ قرب و جوار کی گلی کوچے نمازیوں سے بھری ہوئے تھے. نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا میں سخت مریض ہوں اور خونی بواسیر کے مرض کے غلبے سے نیم جانتا. یعنی مطلب یہ کہ سخت بیمار تھا اور ساتھ ہی اپنی ملازمت کے سلسلے میں ڈابیل کے لیے پابرکاب تھا. پابرکاب یعنی سواری پر سوار ہو کے ڈابیل جا رہا تھا اپنی ملازمت کے سلسلے میں کہ اچانک شیخ الجامعہ صاحب کا مکتوب مجھے ملا جس میں بہاولپور آ کر مقدمہ میں عدالت میں مقدمہ میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا تھا. میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے. زاد راہ یعنی سفر کا سامان، سفر کا خرچہ. شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں. یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا اور آپ کے ایک شاگرد حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آہ بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. یعنی بہت زیادہ روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع سے بولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف و توصیف میں عرض کر کے جب وہ بیٹھ گئے تو پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں بلکہ سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا جلیل القدر محدث فقیہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نجات کے لیے اگر کوئی ممکن بات ہے تو وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے کھڑا ہونا ہے، جس کے بارے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انور شاہ کشمیری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جماعت کے بچھڑے ہوئے فرد ہیں. یعنی صحابہ کرام کا گروہ کہیں جا رہا تھا اور ان سے ایک فرد جو ہے وہ بچھڑ گیا، علیحدہ ہو گیا، وہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ ان پائے کا شخصیت ہے. ان کے متعلق ایسی بات کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی دینی غیرت و حمیت کو دیکھ کر یہ جملہ آپ نے کہا تھا یعنی کہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جماعت کے بچھڑے ہوئے فرد ہیں. دا خبرہ جس سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د کوسې سپای دا زمونږ نه بهتر دی که چېرته مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د ختم نبوت تحفظ ونه کړو نو بیا د کوسې دا سپی د مونږ نه څه دی بهتر دی. دا دومره اهم ترینه مسله ده د ختم نبوت تحفظ چې سید انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ آگے
د دې واقعې نه پته لګي. فرمایي چې 26 اگست 1932 کې د جمعې ورځ وه او د بهاولپور ته راغلی و او په بهاولپور په جومات کې د جمعې لمونځ ورکاو. د جمعې لمونځ یې ورکاو نو دومره خلک د جمعې لمونځ ته راغلي وو د ده په وجه باندې چې جومات خو ډک و بلکې د دې کلي کوڅې هم ورسره ډکې وې، کوڅې او لارې هم ډکې وې چې انور شاه کشمیر رحمت الله علیه د جومات کې جمعې لمونځ ته راغلی. کله چې د جمعې خطبه شروع شوه نو انور شاه کشمیر رحمت الله علیه وویل وایي زه دا سخت بیماری کې مبتلا یم چې هغې ته وینې بواسیر وایي چې هغې سره د انسان بدن ډېر زیات کمزوری کېږي ځکه د انسان بدن نه وینه ځي. نو لہذا زه د دې په مرض کې مبتلا یم او زما ته ډېر تکلیف دی، بدن مې کمزوری شوی دی، خو د دې باوجود هم زه رالم. ولې چې زه ډابل ته روان وم، په لاره کې ماله دا خط میلاو شو چې ته راشه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې ختم نبوت دا مقدمه په عدالت کې لړاو. نو زه زما سره د سفر څه سامان وینو او زه فوراً د هغه ځای نه را روان شوم او بهاولپور ته رالم. دا دې سوچ سره چې د آخرت لپاره خو ما سره څه نشته د نجات، خو شاید همدغه د ختم نبوت دا مقدمه، دغه تحفظ د ختم نبوت دا زما د نجات ذریعه وګرځي. چې دا خبره وکړله نو دا هغه په جومات کې یو بل عالم مولانا عبدالحنان هزاري رحمت الله علیه دا د شاګرد دی، هغه پاسېد او ویې ژړل او ډېر سخت یې وژړل او دی وویل چې حضرت دغه جمله وفرمایله چې زما سره د آخرت د لارې سامان نشته دی او که الله جل جلاله په ورځ د قیامت ما بخي او ما د جهنم نه بچ کړي نو همدغه تحفظ د ختم نبوت په وجه باندې شاید الله جل جلاله ما د جهنم نه بچ کړي. چې دا خیال دی نو د په شان ته په دې باره کې لوی عالم، لوی متقی، لوی اخلاق والا، لوی پرهیزګار انسان چې دا هم نجات لپاره تحفظ د ختم نبوت دا تحفظ چې ځان لپاره نجات ګڼي. بیا خو خبره ډېره ګرانه شوه، لہذا د چې دا خبرې وکړلې نو انور شاه کشمیر رحمت الله علیه وفرمایل د ناستې نه بعد چې ډېر زما غټ تعریف وکړو، په تعریف کې مبالغه وکړله، لہذا دومره تعریف نه و پکار، خو بهرحال دا خبره ښکاره شوه د اخر کې دا خبره وکړله که چېرته مونږه مسلمانانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د ختم نبوت تحفظ ونه کړو نو زموږ نه د کوڅې سپی بهتر دی. ولې د کوڅې سپی د خپل مالک د کور تحفظ کوي، د خپل مالک د کوڅې د هغې تحفظ کوي، غل بل څوک نه پرېږدي، غا پې ورته چوکیداري کوي. نو لہذا دغه سپی بیا زموږ نه بهتر دی که زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت تحفظ او چوکیداري ونه کړله. نو لہذا دا موږ ته پکار دي چې په هر ماحول کې، په هر وخت کې او په هر موقع باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په تحفظ باندې خپله پهره ورکو، چوکیداري وکړو او د دې حق ادا کو چې څوک هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ختم نبوت باندې ډاکه وانه چي او د هغې محافظینو کې زمونږ شمار وشي.